इंग्लिश की बात माता तो 100% बने बोलेंगे और 100% बदमा सरा इन्वॉल्व है माँ बाप की उर्दू में स्टार्ट की आज तसरी वजह सवा चिलक सही भी पूछ और सही पल खबरी दा कुल देख उम्र तरार से दल और जो उर्दू या इंग्लिश पाकिस्तान नशम को हकवाले और नशम एक्सप्रेस को दा कमजोरी दा चाला दा टीचर द तरीको दा لکه اول کمه هم په خپل کمه ایکسپټ پدې کې د پیرنټ رول دی پدې ماشوم پدې گروث کې چې د پیرنټ ډېر غټ رول دی پدې کې د کتاب ډېر غټ رول دی پدې کې زموږ سکول مینجمنت د اویلیبل ریسورس ډېر غټ رول دی خو کوم چې زموږ د وړوکی رول دی کوم چې خدا پیدا کولای شي لکه زه یو شی ټیچ کوم چې دا هغه په ما سره کې نه کېږي نو هغه چیز خو کوی کم کړم چې زه لکه پرون اسلام سواد زموږ د فیل کلاس स्वात यूनिवर्सिटी की पश्चातगढ़ की बस सरकारी उस्तादान ना नवी शिव योग के सिस्टम आने शिव योग के सिस्टम वैस ये और एक क्लासेस तो संग आपले मणको पिंजा क्लासेस ते उनको टीचर आने अब पर इंग्लिश की पे जागा उल्टा उल्टा होते कि बीसी लिखी हुई है यार वो अपना उस पे ना कोई उस दा उल्टा उल्टा की बीसी से दी द साउंड्स जो जमा टीचर पर साउंड्स न कोई की जमा माशूम पर सरकारी के साउंड چې زما ټیچر سپیکینګ نشي کولای هغه ماحول نه ورکړي نو زما ماشوم دې نشي زده کولای هغه یو سټیج ته راځي بیا به چرته لګوي سنټر ته سوال ته وایي زده کوي بیا په قلار یا به چې اسلام آباد کې پاتې شته به انګلیش زده کوي یا بهر ما د انګلند ته لاړ ډرایور وي یا کرایګر یې اسی مزدور وي تاسو په کراچۍ کې وخت تیر کړی تاسو په ترجمه کولای ته ورته کنه څه به راځي مطلب خبرې باندې کولای راځي ډایرکټ تاسو لاړې کوم دی کنه هغه کې څه د پکې وړ انته زکړي د ماحول سره دا ژوند نه کیږي او صرف ورستان سي موارث کا ځان ده تاسو کریکولم وګورئ کریکولم د ټیچر سي موارث دا د ډېر څو ټیچر چې هغه کریکولم کتلې دي کم چې موږ ته نصاب وایي دا نصاب ډېر کم خلکو کتلې چې پر نصاب کې زما سي مداریان نشي ماشوم په سسه پکېږي کې ځکه سسه په ون کې ځکه او دې چې پنځم ترازی دی د کم معیار اوس چې پنځم ته یو ماشوم ورته د هغه معیار نه دی مطلب دا چې بار پروموټ کول نه دی پکار ځکه چې د شپږم تزید د سر سره ریډینګ نشي کولای د اتم تزید د سر سره ریډینګ نشي کولای د نهم لسم کې خپل ځان نشي ایکسپریس کولای دا په یو کس کتلی دا اگر یو زمونږ د علاقې ملکان ګوډي ټاپ کړی دی هغه انګلیش په لاس په ول ماته اوس په دې او هغه په انګلیش کې 100 نمبر یې اخیست لکه دا هغه چې په انګلیش کې 100 نمبر یې اخیست ګارډ په یو تزید ګارډ ٹھیک شو اوس ګوره په دې ځکه دا کمې سره موږ خپل ذمہ داری چې ایکسپټ کول چینج راځي کومه ذمہ داری نه ایکسپټ کوو خپل غلطي نه منو نو بیا بدلون ډیر ګران دي ځکه چې په هر ځای کې په دې ټول پروسس کې دا کتاب ماته ته ودی څنګه دا هر څه ټیچر کوي کاغذ یې موقع باندې چې سرکاري دې کار کوي ټیچر خو دې کنه او ماته ته بسټارټ کې دا و چې ټیچر سي موارد انتهایی زیاته ده د هر نه زیاته تاسو انګلیش څومره سپیکینګ درته کمره دی وایي خپل کوم نصاب چې دی نه غوړ مکمل نصاب باندې چې کوی اوس تاسو انګلیش ټیچ کوئ کنه انګلیش تاسو سپیکینګ انډرستانډ تاسو چې نصاب په انګلیش کې څو سکلز دي ورته موږ دی چې مخکې کې راځي تاسو څه وکړئ تاسو انګلیش ولې اخلئ ټیچ کوئ په سکول کې ولې مدرسې معلم دا پورا نصاب دی پورا کلاس دی ولې مو اخلئ تاسو سبق څه ویلې دي تاسو سبق څه ویلې موږ بي یو پرچه پاتې ٹھیک شو تاسو انګلیش ټیچ کول په څه مقصد ماشومان ته ټیچ کوي ولې موږ دې لپاره ټیچ کوو چې ساينس کې هغه پارټس اف ګاډي زده یعنی هندي نور انګلیش کې هغه مخکې ته یو بنیاد دی د انګلیش ګوره د جې پی بنیادی څلور سکلز دي کم دي بنیادی سکلز د انګلیش د ټیچر د ذمہواری چې تاسو له ماشوم ته
कम कम दी यो स्पेलिंग बुनियादी ने सलोर पे बुनियादी दा पर एक नूर की बेहतर नहीं यो लिसनिंग दे यो स्पीकिंग दे यो रीडिंग दे यो राइटिंग चिकन टीचर इंग्लिश टीच के दा हागला कम से कम पकार दे जिसन से बुगुर पदे है तब چې ما څومره تاسو نو کړل هغه د سی وی سی او هغه د سیلیبل او سبل د مې ورکړه ټیک ده یا ما تاسو ساوندز په انګلیش کې څومره اوس پکې چې ساوند شته دا ورته څومره ساوند په انګلیش ګوره ما تاسو ته وایي په اسانه وایي لکه دا نه وي چې څوک وایي نه تاسو په ډیرو زمونږ داسې کوئ the English comes sound like a letter from Suri 26 दिया ना 26 दिया ना ये नज़ीरा को सुन टेकी 26 दी द दे आवाज़ों ने सुन 26 आवाज़ें द CH पे क्या कम देना आवाज़ डालता TH पे क्या कम देना आवाज़ डालता SH पे क्या कम देना आवाज़ डालो द 44 साउंड 44 साउंड थी जो उस माले द 44 साउंड नाराज़ी द दे मतलब द जो को माशूम इग्नोर कौन सी बकम सी किदा आवाज़ मादा दा हुआ है गाने से वो TEAR दा संग लिख होगा क्लियर और बबल जी की वैसे लिख दो लेकिन क्लियर समान था او چې په کم ځای کې زما کمی اوس لکه ماشوم پښتو زده کولی شي د دې مین ریزن ما درته اولني دا به وایي چې هغه د ماحول د سړي د اورېدو ماحول دی مور یې پښتو وایي پلار یې پښتو وایي لور یې پښتو وایي ټیچر ورسره پښتو وایي ځکه دوی دغه ژبه یې زده کړې خو که یو کس دی او هغه ته مونږ د دغه ټایم نه ورسره د پښتو سره انګلیش مونږ ووایو زور ټایم دی خوا راشه دی به زه ورته وایم کم هیر زور ټایم ډولي که زور ټایم ډو اټ زور ټایم چې بهر زور ټایم گو آوټ زور ټایم دی خوا راشه زور ټایم کم ان تاسو کم ان وایئ که نه وایئ ماشومان مې کم ان سره وایي که نه وایي ولې وایي د دې بلې په پښتو کې ویل نه چې راشه ځکه چې دا کم پریکټس مونږ کوو هغه یې زده کوي په دې کې د ماشوم هېڅ کمی نشته خو مونږ یې نه یو مې ګو ټو باتروم وایي که نه وایي یا ټایلټ دا وایي که نه وایي مې ګو ټو ډرینک واټر وایي که نه وایي دا ورته چا ښوولي دي یا ورته تاسو ترجمې کړي دي تاسو ورته په یو ورځ باندې دا کوي چې صاحب بهر ځای نه شي دا خبره به کوئ اوس تاسو یو پیر ورته چې کم هیر هغه پوه نه شو تاسو ته چې کم هیر چې دې یو پیر راغی دا خبره یې زده کړه بل پیر چې ورته تاسو وایي چې کم هیر دی به راځي او چې کله کمیونیکیشن په انګلیش کې نه کوئ د دې کتاب هېڅ فایده نشته او د هغې تاسو ظاهره مثال نه دی بله کمینه ده کچرته مونږ ته توجه نه که مونږ د ټیچر په نرسري کې KG کې 1 کې څنګه چې ضروري د 15مه پورې توجه راکړې مونږ ته به د سره ضرورت نه وي وروسته ټیچر داخل
موږ په خپل انګلیش کې ولې شو تاسو په خیال انګلیش ما په دیار له سورج کې او په دیار له سورج مخکې چې کله ما یې څه کول ته هغې نه مخکې ما یو ټکی هېر وغای